ابو اسحاق اسفراینی رحمه الله یو ډیر لوی بزرگ او عالم تیر شوی. د معمول دو چې د شپې به د مور او د پلار خپو ته کېناست او اغیله به د خپو چاپی کوله. کله به چې مور او پلار اوده شو نو دی به د هغې نه وروسته خپل کټ ته وخته او دی به اوده شو. دا د دوی معمول. یو ځل یې مور له د خپو چاپی کوله نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ورته رایاد شو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الجنة تحت اقدام الامهات، جنت د موریانو د قدمونو لاندې دی. د دې حدیث مطلب دا دی چې د مور خدمت وکا او د دې سره ښه سلوک وکا نو الله به جنت درکړي. نو د ځان سره سوچ وکړو چې راشه نن د دې حدیث په ظاهر باندې عمل وکړو. نو هغه راټیټ شو او په خپله ږیره باندې د مور د خپو نه هغه دوړه وغیره هغې صفا کړه. کله چې مور اوده شوه نو دی م اوده شو. دی چونکې ډېر لوی عالم درس به یې کو. سهار وختي چې کله درس ته راغی نو شاګرد ورته وی حضرت بیګا شپه مې تاسو په خوب کې ډېر ښایسته او ښکلی شکل کې لیدلی. یو ډېر ښکلی تک شین د میوو نه ډک باغ دی او ته په هغې کې روان یې چې هل قدمي دې پکې کوله. خو عجیبه دا وه چې ستا په ږیره کې ډېرې ښایسته قیمتي ملغلرې وې. هغې ډېر عجیبه رڼا کوله. ده ورته وویل چې ګوره نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الجنة تحت اقدام الامهات، جنت د موریانو د قدمونو لاندې. نو کوم کس چې د مور خدمت کوي الله به هغه جنت ته بوځي. نو زما دا معمول دی چې زه هره شپه د مور خدمت کوم. نو دا تا چې زه په کوم ښکلي باغ کې ولیدم په خوب کې نو دا جنت دی. دا زما یقین دی چې الله به ما ته جنت راکړي. او دا زما په ږیره کې چې دا کمې قیمتي ملغلرې تا ولیدل چې هغې رڼا کوله نو دا مې بېګا د حدیث په ظاهر باندې عمل کړی دی او په دې خپله ږیره مې د مور خپې صفا کړي دي. نو دا د هغې د خپو هغه دوړه او ګرد دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائل چې زه جنت ته داخل شم نو ما الته د قرآن کریم د لوستلو آواز واورېد. ما د فرشتو نه تپوس کې دا سړی څوک دی؟ فرشتو راته وویل دا حارث ابن نعمان دی، صحابي رسول. صحابه کرامو چې دا خبره واورېدله په زړه کې خواهش پیدا شو چې دا معلومه کړي چې د حارثه رضی الله عنه د کوم عمل په وجه دا فضیلت حاصل کړی چې نبی علیه الصلاة والسلام په جنت کې د تلاوت آواز واورېده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې فضیلت سبب دا بیان کړ چې دا فضیلت انسان ته د مور او د پلار په نیکۍ کولو حاصلېږي. او حارثه رضی الله عنه د خپل مور سره ډېره مینه کوي، ډېر ښه سلوک د خپل مور سره کوي، ځکه ورته الله پاک دا مقام ورکړي. نو د مور خدمت باندې ډېر څه ملاویږي. خو چې موږ او تاسو قدرمنو د مور او د پلار خدمت وکړو